أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة الأعراف 59 نمبر آیت. ندې ځګین د انبیاء واقعات شروع شو. اخوا ټول شپږ واقعات به د پیغمبرانو ذکر کیږي او دغه شپږ واقعات د پیغمبرانو سابقه پیغمبرانو د دې واقعات نقل کولو حاصل دی د دلایل نقلیه ذکر کیږي په توحید د الله تعالی باندې چې دغه شپږ پیغمبرانو هم د الله تعالی توحید لپاره ډېری قربانیاں کړې دي او ډېر مهنت یې کړې دي او دا مسله به واضح شي چې کوم کسانو د توحید د رسالت د آخرت د مسالې نه انکار کړي دا غي انجام هغه به ذکر شي. کوم خلکو چې دا مسالې منلې دي او دې باندې عمل کړي دي د هغوی بدله به ذکر شي چې په دنیا او آخرت کې د هغوی حالات څنګه بدل شو. د دې ځای نه پورې د سورۃ اعراف د دې ځای پورې تقریبا چې اعراف په درې مسایلو باندې کافي وضاحت سره مسله ذکر کړه. یو توحید د الله تعالی، یو رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو د آخرت د ورځې یقین چې آخرت به یقیني راځي. دغه مسالې د اثبات لپاره دلایل ذکر شو. منونکو لپاره کوم چې منونکو او دا مسالې منلې هغې لپاره بشارتونه هم ذکر شو ځای په ځای باندې. مخالفینو لپاره تخفیفات یری ذکر شولې. ورسره د شیطان مکر او فریب هم ذکر شو. اوس اخوا په دغه مسایل باندې نقلي دلایل واقعات د پیغمبرانو ذکر کیږي. په واقعاتو کې اولنۍ واقعه د نوح علیه السلام ده. الله تعالی وی لقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی و نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته. د واقعاتو آغاز د نوح علیه السلام نه وشو. د دې کې دې مسالې ته اشاره ده، دې خبرې ته اشاره ده چې بشریت کې اولنۍ پیغمبر چې شریعت دنیا ته راوړی د نوح علیه السلام دی. آدم علیه السلام اگر چې مخکې له دې نه پیغمبر تیر شوی خو آدم علیه السلام په دین کې ټول تعلیمات آبادکارۍ سره تعلق لرو، د نمونو سره تعلق لرو. هغه زمانہ کې مستقل شریعت نافذ نه و، شریعت اسمان نه راغلی نه و. نوح علیه السلام د مستدرک حاکم د حوالی مطابق د نوح علیه السلام د آدم علیه السلام په اتمه پشت کې پیدا شوی. یعنی آدم علیه السلام نه وروسته د اتم پشت کې نوح علیه السلام الله تعالی پیدا کړ. دویم روایت کې دا دی چې آدم علیه السلام نه وروسته نوح علیه السلام تقریبا 10 قرن وروسته پیدا شوی دی. قرن تقریبا 100 کالی. نو په دغه حواله سره داسې معلومیږي چې نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام منځ کې 1000 کاله فاصله ده. د نوح علیه السلام کوم قوم چې ونه قوم په عراق کې دلته کې الی قومه ذکر کړی د خپل قوم ته راغی. د دې نه معلومیږي دا چې د نوح علیه السلام دعوت عالمی دعوت نو صرف قوم د پاره وو خو قوم په عراق کې بل ځکه ونه. نو په دې وجه باندې په دغه اعتبار سره هم دا ټول دنیا ته شو، ټول قوم ته شو، ټول انسانانو ته شو. د نبی علیه السلام خصوصیت دا ده چې دا رحمت للعالمین دی، ټول عالم ته پیغمبر دی. باقی پیغمبران اکثری پیغمبران د خپل قومونو ته راغلي دي. نو په دغه پیغمبرانو کې نوح علیه السلام هم دی خو دغه زمانه کې د نوح علیه السلام د قوم نه علاوه نور خلک په دنیا باندې موجود نه وو. د نوح علیه السلام خپل نوم چې کوم دی نو تاریخ 3 نومونه ذکر کړي دي. یو نوم یې د نوح علیه السلام شاکر ذکر کړی دی، دویم یې سکن ذکر کړی دی او دریم یې عبدالغفار ذکر کړی دی. نوح علیه السلام د دې اصلي نوم نه دی، په دې باندې د مفسرینو اتفاق دی. نو نوح علیه السلام خپل قوم ته پیغمبر شو. نوح علیه السلام قوم کې څه مسله پیدا شو؟ غټه مسله پکې د شرک او توحید مخالفت شروع شوی. ځینې تاریخونو داسې ذکر کړي دي چې آدم علیه السلام کله وفات شو یو زمانه تېره شوه. آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام نه وروسته آدم علیه السلام نیکان بچي چې دین دپاره به قربانیانې کولې او د الله تعالی توحید به یې مخکې بوتو د هغې هغه زامن هم وفات شو. چې کله دا وفات شو نو بیا به د انسانانو به د هغوی یو یاد تازه کاوه. چېرې زموږ مشرانو کې داسې نیکان خلک تېر شوي دي، داسې خبرې به یې کولې، دین دپاره د الله تعالی توحید دپاره به یې کار کو. دا یادونه به ځای په ځای باندې د دې تذکرې به کېدلې. نو شیطان په سپینه جامه کې راغی او خلکو ته د خیرخواهي په شکل کې وویله چې خلکو دغه نیکان خلک ستاسو نه تېر شو، دنیا نه لاړل. کېدای شي یو داسې وخت راشي چې تاسو نه بیخي هېر شي، تاسو را روانې پیړۍ پېژنئ نه چې زموږ کې داسې نیکان خلک تېر شوي دي.
د هغې د یاد تازه کولو لپاره ول تاسو داسې وکړئ د هغې شکلې جوړې کړئ ځکه چا چې لیدلی دی هغه خلک د راشي او د دغه نیکانو شکلې د جوړې کړي په کورونو کې به یې کېدی نو بیا به روان نسل ته موږ تعلیم ورکوو چې موږ کې داسې بزرګان تېر شوي دي موږ به د دې بزرګانو په لاره باندې به ځو په بله لار باندې به نه ځو شیطان دغه چال کامیاب شو خلکو په دې طریقه باندې تقریبا 15 بوتان ساز کړ ګټو شکلونه ساز کړ او دغه ګټې چې کمې دین په کورونو کې کېښودلې او د بزرګانو ته منسوب وي بیا چې ښه کافي زمانه تېره شوه نو شیطان بیا راغی خلکو ته یې وویله ول دا ګټې چې دې مشرانو ښودلې دا شکلې تاسو په دې معنی نه پوهېږئ دا ولې پرتې دي کشرانو ویل موږ ته خو څه پته نشته خو د مشرانو مخکې دا ایښودلي هغې وفات شوي دي بس پاتې شوي دي نو شیطان ورته وویل سادهګانو ستاسو مشرانو به د دې عبادت کوو داسې بېغمه ناست نو بس د هغه زمانه کې د شرک آغاز وشو شیطان همیشه د خیرخواهي په نیت باندې کار کوي تلبیس ابلیس هم دغسې لیکلي دی چې د اعمال داسې دی چې ناجایز کار په ذهن کې ښایسته ښکاره کړي زین الشیطان للناس سوء اعمالهم شیطان دغسې کوي نو په دې کې د شرک آغاز وشو او نوح علیه السلام د شرک د مخالفت دپاره او توحید د ثابتولو دپاره دعوت شروع کړو الله تعالی وایي لقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته فقال دو ویل یا قوم اعبدوا الله ای قوم بندگی کوئ د یو الله تعالی دا مسله توحید شوه د یو الله بندگی کولو سره به شرک په خپله باندې ختم شي ما لکم من اله غیره نشته ستاسو دپاره بغیر د من اله بل خدای غیره سوا د الله نه د الله نه بغیر ستاسو دپاره بل خدای نشته تاسو د هغې بندګي وکړئ نو په دې کې موږ ویلو چې د دغه دریو مسالو د وضاحت دپاره او تایید دپاره دلیل نقلي ذکر کېږي نو ګوره توحید د الله تعالی توحید دپاره واقع د نوح علیه السلام ذکر شو چې نوح علیه السلام هم دغه دعوت مخکې بولې دی د یو الله بندګي کوئ د بل چای مه کوئ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زه یریږم په تاسو باندې عذاب د ورځې لوی د لوی ورځې عذاب باره کې تاسو په باره کې زه یریږم نو یو دعوت د توحید شو دویم تخویب شو چې که تاسو زما دا دعوت نه منئ نو دا داسې هوایي قصې نه دي چې ختمې وشي دا رواجي قصې نه دي دا د الله تعالی دین دی د دې دین د مخالفت په وجه باندې به تاسو باندې به یو عذاب راځي د لوی ورځې عذاب به باندې راځي هغه عذاب باره کې زه فکرمن یم او زه یریږم یوم عظیم باره کې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکلي دي چې دا یوم عظیم نه مراد یا خو د قیامت ورځ ده نو دا به تخفیف اخروي شي او تصدیق د آخرت به چې آخرت شته ګوره نوح علیه السلام هم د آخرت ذکر کړی دی چې که تاسو په دین باندې عمل نه کوئ آخرت کې به الله تعالی تاسو رانیسي هغه لویه ورځ ده 50,000 کاله ورځ ده نو دا هم باس د آخرت شو مسله د آخرت شو چې نوح علیه السلام د آخرت باس او د هغې تخفیف خپل قوم ته ورکړی دی دویم احتمال پکې امام رازی رحمه الله دا نقل کړی دی چې د یوم عظیم نه ممکن دی د طوفان ورځ هغه ورځ په کوم کې اوبه راووتلې غوڼ خلک یې غرق کېدای شي هغه ورځ ترې نه مرادي نو که دغه ورځ ترې مراد شي د دنیاوي عذاب ترې مراد شي کوم طوفان نوح کې کوم طوفان راوتلی و نو که هغه ترې مراد شي بیا به دا تخویب دنیاوي شي او دا به اخروي نه شي بیا به تعلق د آخرت سره نه وي بهر حال باندې خو نوح علیه السلام دې ته وویل چې انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زه یریږم ستاسو په باره کې د عذاب د ورځې لوی نه قال الملأ من قومه نو ویل مشرانو د قوم ملأ هغه ځای ته ویل کېږي ملأ ډکوالي ته ویل کېږي چې دا خلک د مال دولت نه ډک مالدار ملأ ځای د امید ته هم ویل کېږي هغه سړی چې خلک د تمه لري نو د غټو خلکو نه خلک تمه لري غریبان خلک چې موږ نه بس شی راکړي صبر علي وکړي نو په دې کې چې کوم غټ خلک و چې د هغې نه تمه او توقع کېده لوی خلک شمارلی کېدو هغه غټانو خلکو وویل من قومې د قوم نه انا لنراک فی ضلال مبین یقینا موږ یینو تا لره خامخا به ګمراهۍ ښکاره کړي انا کې د حرف شد نون ولا شد دا هم تاکید دپاره راځي لنراک د لام هم تاکید دپاره دی نو دې کافرانو به د خپله خبره کې ډېر تاکید پیدا کړو چې ستا ګمراهي بیخي یقیني او ثابته ده نوح علیه السلام ته وویل نو دې کې تسلي شوه نبي علیه السلام دپاره تسلي په دې طریقه باندې شوه چې ګوره نوح علیه السلام لوی پیغمبر تېر شوی دی د خپلې زمانې دې ته ادم ثاني یا ادم اصغر هم ویل کېږي دویم ادم چې د هغه انسان دی چې دوباره انسانانو ایجاد او آغاز د ده نه وشو او نور خلک غرق شو د اولنې سړی دی چې دنیا ته شریعت راوړی دی د نه مخکې خلکو شریعت په تفصیلي انداز باندې نه پېژاندو ما تاسو ته وویل ادم علیه السلام ته احکام صرف د آبادکارۍ نازل شوي د شریعت احکامو ته نه نازل شوي نو دومره لوی کس ته هم خپل قوم وایي چې زموږ دا به ښکاره ګمراهۍ کېږي نو په هغه کې تاکیدات کوي چې بیخي یقیني دي به ګمراهۍ کېږي
نو نبی علیہ السلام ته تسلی شو چې ګستا قوم مخالفت کوي ګډي وډي وای دغه الزامات لګي سنوي خبره نه د مخکې د معمول د سره روان دي. قال یا قوم ليس بي ضلاله، نو نوح علیہ السلام ویل چې ای زما قومه ليس بي ضلاله، نشته په ما باندې گمراهي. د نوح علیہ السلام د جمله کې ناشنا حکمت ذکر شوی دی. ګوره یو انسان چې انسان خیر خوایي د پاره ورشي خبره وته کې وخت تامن الزامات ولګي نو سړی په اشتغال کې راځي غوسه کیږي چې خاصه دسی وي متدسی وي زبر دسی کما. نوح علیہ السلام چې دعوت په انداز باندې دی نو د مبلغینو د پاره اشتغال کې راتلل دا ټیک عمل نه دی، بلکې دی بر صبر او برداشت نه کار اخلي او په کوم ځګینو خوش د خلکو شکونه او اعتراضونه دي هغه مسایل هغه ځګینه بوله حل کوي هغه کمزوري به ول ختمي. نو بده وجه نوح علیہ السلام په اشتغال کې رانغه بلکې په بهترین انداز باندې په پسته لهجه کې په تفصیلی موضوع باندې شروع شو. نو نوح علیہ السلام ورته ویل ليس بي ضلاله، نشته د په ما باندې هیڅ قسم گمراهي، ولكن رسول من رب العالمين، لیکن زه پیغمبر يم طرف د رب د مخلوقاتونه. رب العالمین زه پیغمبر را لګلم مزما بستر د ذمہواری خود الله چې د الله تعالی دین خلکو ته ورسوه. کله ذمہواری الله تعالی ما ته نه ویل کړي نه زه هم تاسو بشاند کې خاموش ناست او بلغکم زرسوم تاسو ته رسالات ربي، پیغامونه د خپل رب چې کوم سره الله ویل ما قدر طویم زیاتی نه ویم. وانصح لكم زخر خوایل ټوم تاسو د پاره هغه خبرونه منی کوم چې تاسو د پاره د هلاکت سبب جوړیږي، هغه خبر در وړاندې کوم چې کوم تاسو د پاره انتهایی فائدہ منی دي دې ته نصیحت ویل کیږي. واعلم زپیجن من الله د الله طرفنا ما حغس لا تعلمون چې تاسو به نه پويږئ. تاسو قیامت نه منئ وای چې دا قیامت بنئ زمنګ ذهن نه رالي حساب کتاب به ناراضي اخرت به ناراضي، نو دا خبر تاسو به نه پويږئ. خو زه به دې خبرو باندې پويږم ځکه چې د علم الله تعالی مال را کړی دی. او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم، ای تاسو تعجب کوئ چې راغله تاسو ذکر یو نصیحت من ربکم طرف در تاسو نه اعلی رجل منکم په طریق واسطه یو سړی منکم چې تاسو د قوم نه دی. دا د هغه اعتراض جواب د کافرانو د سیډ نه بکیدو او زه به زیر دي تفصیل هم تر شوی دی آینده کې به هم تفصیل لاشي. خلکو اعتراض دا لاره چې نوح علیہ السلام پیغمبر نه دی، دلیل به دا پیش کاو چې کدا پیغمبر وي نو د خوراک نه کوله، د بازارونو کې نه ګرځیدلې، خلکو سره لیندن معاملات نه کوله، په دغه کمزوري نه راتللې لکه ود کېدل بیماری دل داس کمزوریانی. او پیغمبر چې راځي نو پکار د جګ پرشتہ راشي، پیغمبر هیڅ قسم مجبوری نه لري. نو ولده انسان د زمون شان انسان زمون د قبيله سړی دی، نو چې د پیغمبر کېږي نو موږ ورنه پیغمبران کېدو نو معلومیږي چې د پیغمبر نه دی. نو د دوی عقیده دا و د کافرانو عقیده دا و چې پیغمبر او بشر د دوه کې تضاد دی، یعنی بشر پیغمبر نشي جوړېدلی، دا د کافرانو عقیده و. نو الله تعالی د هغه د عقیده وضاحت کړی دی او نوح علیہ السلام د هغه جواب کړی دی. او عجبتم اتاس تعجب لري ان جاءكم ذکر من ربکم، چې راغل تاسو ته نصیحت ته طرف تاسو نه اعلی رجل په واسطه یو سړی منکم چې تاسو نه دی، یعنی تاسو د قبيله د خاندان سړی تاسو یې پیژنئ. لينذرکم دې د فار چې وې ری تاسو د الله تعالی د عذابونو نه، ولتتقوا دې د فار تاسو پرهیزګار شئ یعنی ځان بچ کې د شرک نه، ولعلکم ترحمون او د دې د فار چې تاسو باندې رحم